او یو خبره درته کوم د ناوګۍ مسلمانانو ورونو او د ځوانانو ته هم کوم او زه اکثر چې په چمله کې پروګرام یې په مندڼ کې زه ځوانانو ته وایم ځوانانو تاسو ګوره د غازیانو اولاد یې تاسو ګوره د مجاهدینو اولاد یې تاسو ګوره د شهداو اولاد یې د ناوګۍ متعلق تاریخ لیکلی دی چې په جهاد امبیله کې د ناوګۍ نارینه نه د ناوګۍ تورسرو به د غازیانو د جذبو پورته کولو دپاره د بنو نه په هغوی باندې د الله اکبر اوازونه کول تاسو د هغې نرانو اولاد یې خپل تاریخ به نه هېروئ ستاسو نیکانو په دین باندې ننګ کړی و تاسو د دیندارو خلقو اولاد یې ستاسو مشرانو د جهادونو د برکته کو د جهاد امبیله غوندې مزاحمتونه انګریز ته نه وی نن به په اسلام آباد باندې سبز هلالي پرچم نه لهراوېدلو دا چې هلته په تورو تورو کوټونو کې واز واز ګرځي او زما په شهریت باندې ګوتې پورته کوي زه ورته وایم کو نن ته په یو آزاد مملکت کې ژوند تیرې دعا کوه د ناوګۍ غوندې هغې پښتنو سپین روبو مشرانو هغې زلمو ته چا چې تر 3 میاشتو پورې فرنګې هغه د امبیلې په محاذ باندې رکاو کړی و په 4 بر اعظمو باندې حکومت کوونکې برطانیه په خپله باندې د هغې مورخ لیکي وی مونږ ته په دې 4 واړو بر اعظمونو کې د ټولو نه زیات مزاحمت د امبیلې په مقام باندې رابېښ شو د هغه خاوره ده خپل تاریخ به نه هېروئ تاسو د دیندارو خلقو اولاد یې د دین مرکزونه دلته جوړ کړئ د دین مدرسې دلته جوړې کړئ تبلیغ کې وختونه ولګوئ د علماو په سر باندې ننګ وکئ ستاسو تاریخ او ستاسو هسټري هغه تاسو ته خپل ځای ښایي خپل شهید شوي باباګان مړه شوي پلاران د هغې روحونه به درنه په قبر کې خوشحاله شي کو چېرته تاسو د پلار او د نیکه او د مشرانو په لار باندې تګ وکړو او د دین لاره مو اپنا وکړه